وای تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. سلامونه مې واخلئ ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده نن سبا وخت کې د ګرمۍ موسم دی او ډېره سخته ګرمي لګېدلې ده، خاص کر په پېښور کې. کتونکو د ویډیو په شروعات کې به دغه شعر تاسو ما سره اورېدلی چې مطلب تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. کتونکو تاسو به لاس کې ما سره مایک وینئ، یقینا ډېر زیات خلک په زرګونو خلک د دغه مایکونو والا پسې ډېرې بدې ردې کنځلې خور مور کنځل هم کوي او ډېر سپک الفاظ زموږ میډیا والا ته خلک وایي. کتونکو الحمدلله چې د میډیا دغه فیلډ ما شروع کړی، څومره خدمت مونږ وکړو نو یقینا ما سره څه الفاظ نشته. کتونکو ما د موسم خبره وکړه، په پېښور کې ډېره سخته ګرمي ده. مونږ کتونکو راغلی یو کشمیر ته، دلته یوې خوراکۍ ته مونږ پروګرام ریکارډ کړو. کتونکو خوراکۍ ډېره غریبه وه او د تېرو 3 هفتو نه یې مونږ سره رابطه کړې وه. که زه تاسو ته یقیني وایم، زما کیمرامین ما ته اکثر ووایي ته قسمونه ډېر خورې، قسم ورته نه خورم، خو تاسو په خدای یقین وساتئ چې کرایه مې خپله ولګوله، ټیم مې خپل خراب کړو او په دې سخته ګرمۍ کې زه د هغه پېښور سر نه کشمیر ته راغلم، یوې خوراکۍ ته مې پروګرام ریکارډ کړو. یو څو ورځې بعد به په دې پیج باندې تاسو ګورئ. کتونکو د موسم په هکله به زه ووایم ډېر زبردست موسم دی. په کشمیر کې ډېره سخته یخني ده، خو ما غلطي په دې کړې چې نه مې څادر راغوښتې دی او نه مې سکوټي راغوښتې ده. کتونکو دومره زبردست موسم دی، تاسو به ګورئ زه نه خوله یم، نه مې چې کوم د ګرمي کېږي او نه داسې څه په عذابېږم چې مطلب د ګرمۍ په وجه باندې موږ ته ټینشن میلو شي. خو کتونکو د موسم په هکله په کشمیر کې ډېر ښکلی موسم دی، ډېر خوشګوار موسم دی. تاسو به ما سره دغه دوم کتلی شئ، که زه خپل کیمرامین ته ووایم چې دا دوم واخله. دا کتونکو د یخنۍ هغه مطلب چې کوم هغه یخوالی دی، هغه تپ دی، هغه د وریځو په شکل کې تاسو کتلی شئ. څوک والا دوم وایي، څوک والا چې کوم د هغه څه وایي. خو کتونکو زما د دې ورکوټې شانتې ویډیو کلیپ غرض او مقصد دا دی چې الحمدلله زموږ په پاکستان کې داسې ښکلي ښکلي ځایونه هم شته دی چې هغه مطلب لکه پېښور کې ګرمي ډېره زیات، دلته کې موسم تاسو په الله یقین وکړئ چې زما دومره سخته یخني کېږي چې ما سره څه الفاظ نشته دی. ډېره سخته یخني ده، موسم ډېر ښایسته موسم دی، برابر موسم دی. کوم هغه خلک چې هغې مطلب د ګرمۍ په وجه باندې پېښور کې تنګي، نو هغه کتونکو کشمیر ته تاسو راتلی شئ. کشمیر ډېر زبردست هغه ځای دی، د موسم په هکله خاص کر ډېر ښکلی موسم دی او دلته کې ګرمي بلکل نشته دی. کتونکو امید ساتم ویډیو به تاسو خوښه کړې وي. هر چېرته کې چې یې خوشحاله او آباد او بریالي اوسئ. په پاک الله سپارم او والسلام.